ګور دا ډېره د سوچ خبرم ده. هر وخت کې د ابراهیم علیه السلام په خوله باندې دا आवाज راځي ربي ربنا، لکه دلته موږ ګوره ربنا انی اسکنت من ذریتی، بروي ربي انهن ازللن كثيرا، ربي اجعل هذا البلد آمنا، ربنا انك تعلم. نو زی په زی ربنا او ربي دا الفاظ وي، خو چې کله ورته غورځيږي نو په خوله باندې دا لفظ نه راځي، نه وایي. ولی ټول عمر چیغې وایي، مخکې وایي دا د اور نه بعد خبرې دي، بیا هم وایي دا واقعا د اور نه ډېره بعد خبره ده. ځکه دا خو کوم ځای کې کله چې دغه کې په صفا مروه سره بچی پرېښوسته نو هلته وایي ربي انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم. زه لاړم ربنا لیقیم الصلاة، دی لاړی بچی پرېښوسته. دې وخت کې د الله د ربوبیت چیغه وایي ربنا ربنا ربنا. خو ورته دانګي چې ټولو کې مشکل حالت هغه دی، هغه وخت کې الفاظ نه وایي. وایي دا ځکه ډېره ښکلې خبره وکړه، وایي دا ځکه استاد شاګرد ته سبق وایي نو ټول عمر دې تپوس کولی شي استاد یې په دې ځای مې پویه کا، استاد یې په دې ځای مې پویه کا. خو چې کله د شاګرد د امتحان ټیم راشي بیا د شاګرد د استاد نه تپوس نه کوي چې استاد یې په دې ځای مې پویه کا. دا د ابراهیم د امتحان ټیم دی، دا د ابراهیم د امتحان ټیم دی. اوس رب ته نه وایي چې ای زما ربه. جبريل راځي تپوس کوي ولی څه وکړو، هغه وایي په خپل راغلی که چا رالیږلي، وایي او موږ الله رالیږلي خو لیکن اډر ستا دی، لا یعصون الله ما امرهم. وایي زه کوم رب چې رالیږلي هغه مایني، هغه زما د حاله خبره دی ځئ. و اما الیک فلا، تا ته زما ضرورت نشته، ما ربیني. اوس په امتحان کې ګیر یم، زه رب ته آواز نه کوم چې امتحان پاس کم، په خپل محنت پاس کم، ولی هغه مایني.